د ټول ملک پرنګ سواد تحصیلي بریکوټ کې هم د جمعیت علماء اسلام او ټریډ یونین بریکوټ لخوا په فرانس کې د خوږ پیغمبر محمد صلی الله علیه و آله وسلم په شان کې د ګستاخی خلاف یو لوی احتجاجي مظاهره وشوه. مظاهرچیانو د فرانس حکومت خلاف سخته ناربازي وکړه او په لاسونو کې بینري هم اوچتې کړې چې پرې د فرانس د حکومت خلاف نارې لیکلې شوې وي. په دې مهال د جمعیت علماء اسلام مشر شاه نواب باچا حجت الله او د تحصیلي بریکوټ د بازار ټریډ یونین صدر معراج الدین او د پاکستان ریولوشنری ګارد چیرمن عزیز احمد خان سره نورو مشرانو هم ویناګانې وکړې. دا خو د حدیث شریف مفهوم هم دی چې ستا په مخ کې د ګناه یو کار کېږي نو ته د هغه خلاف مطلب یې په لاس باندې دې منع کړه او که په دونه جرأت د باندې نه په لاس نشي منع کولی نو بیا کم از کم د هغه خلاف په اواز چوت کړه که نه عزتمندو او که مطاف ونشي کولی نو کم از کم په زړه کې مطلب دی چې د هغه سره نفرت او د هغه نه مطلب دا دی چې د هغه د خفګان اظهار وکړه دا د ایمان اخري درجه ده عزتمندو. نو که موږ عزتمندو د حیثیت مسلمان زموږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم په شان ګستاخي شوې ده که نه ده دا موږ ته روم نه وایي دا خو ټوله دنیا ته پته ده چې په فرانس صدر په ټول مطلب دا دی په ټوله دنیا کې مطلب د مسلمانانو زړونو دا څنګه عبدالهادي رسولي ده مسلمانان یې خفه کړي دي. موږ په خپل نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې غیرت کوو او په خپل نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې عزتمندو غیرت نه که وخت راغی موږ خپل وجود ټوکړي ټوکړي ته تیار چې هغه کافر ملعون شیطان د پاک نبي صلی الله علیه و آله وسلم په شان کې ګستاخانه خاطرې چاپ کړي دي. عزتمندو دا هغه پیغمبر علیه السلام دی دا هغه پیغمبر علیه السلام دی چې الله پاک دې دنیا ته د ثابت مخلوق دپاره رحمت للعالمین رالیږلی دی. ویناوالو په خپلو ویناګانو کې دغه ویلي چې د مسلمان شان دا دی چې د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په شان کې ګستاخي هیڅ کله نشي برداشت کولی او په خپل خوږ پیغمبر باندې هر وخت ځان قربانولو ته تیار دي. ویناوالو ووی چې د فرانسیسي صدر لخوا ګستاخانه خاکې شا کېدل په مسلمانانو باندې مذهبي وار دی د کمې چې په سختو ټکو کې غنده نه کوو او په ختم نبوت باندې زمونږ ځانونه هم قربان دي. د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په شان کې ګستاخي هیڅ کله نه منو او ټولو مسلمانانو له پکار دي چې د فرانس جوړ کړی شوي هر قسمه سیزونو نه بایکاټ وکړي. مظاهرچیانو د پاکستان د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د پاکستان حکومت دې زر تر زره د فرانس سره تجارتي تعلقات ختم کړي او د پاکستان نه دې د فرانس سفیر زر تر زره خپل ملک ته واپس کړي. شهاب خان، بریکوټ، سوات.